هو الذي امدید چاچی جعل لكم الليل جوړ کړه تاسو د پاره شپه لتسكنوا فيه چې تاسو آرام کړئ پاغي کی والنهار مبصرا او رز روخانا ان في ذلك بشک پدی کی لآیات النخل لقوم يسمعون قوم د پاره چی اوري هو الذي الله رب کائنات اغزاد دی دا الله رب العالمین د توحید دلائل قران کریم کی مختلف انداز سره الله جل شانه بیانې پاغي کی یو دا چې د گردش لیل او نهار د شب او روز چې کوم نظام دی الله رب العالمین په خپل قدرت کامله حکمت بالغه سره چې کوم یو بهترین نظام الاوقات د انسان د راحت لپاره د انسان کسب معاش لپاره د انسان د آرام لپاره په دې کائنات کې یو فطري نظام چې کوم جوړ کړی دی په دې باندې چې کله یو مسلمان غور او فکر وکړي تر دې پورې چې یو غیر مسلم هم په دې باندې غور او فکر وکړي چې دا یو داسې نظام دی چې په دې کې هیڅ قسمه تغیر او تبدل هغه ناراضي زرګونه کاله د دنیا د جوړېدو او شو لکونه کاله به تیر شوي وي خو تر اوسه پورې چرته د الله رب العالمین جوړ کړی شوی دا بهترین نظام کې تغیر او تبدل را نغی لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا الله رب کائنات فرمایي چې د الله نه ما سوا کچر نور معبودان په دنیا کې وي نو خامخا په دې کې فساد راغلی نو دې کې د الله تبارک وتعالى وحده لا شریک ذات یو نظام جوړ کړی دی نظام الاوقات جوړ کړی دی یو فطري ماحول جوړ کړی دی د آرام لپاره هم او د شانتي د کسب معاش او د مهنت مزدوري لپاره هم الله رب کائنات په سورې قصص کې فرمایي قصص کې قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون زما محبوب پیغمبر دوی ته وایا کچری زتا سو باندې همیشه شکر اولم همیشه د پاره پتا سو باندې ټپ تیاروي نو دا سوګشته چې تاسو ته بیا رڼا راولي ورځ راولي افلا تسمعون اي تاسو اورينا قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون زما محبوب پیغمبر دوی ته وایا کچری الله رب کائنات پتا سو باندې همیشه د پاره ورځ کی او شپه ناراضي نو دا سوګشته چې تر قیامت پورې الله رب العالمین تاسو د پاره ورځ کی او شپه ني نو دا سوګشته چې تاسو د پاره شپه راولي لتسكنوا فيه چې تاسو پاره کې آرام وکړي افلا تبصرون آیا تاسو ګورئ نه وینئ نه څومره لوی نظام د الله رب کائنات دی خپل نظام دی ورځ راولي روخانه شي هر طرف ته نور روخيږي او یو فطري ماحول جوړ شي چې مزدوري کوون کې مزدوري کوي تاجر تجارت کوي او دا شانتي د هر کسب ولا افراد د خپل کسب معاش لپاره هلي ځلي کوي تګودو کوي او ځان لپاره د خپل اولاد لپاره رزق حلال ګټي پاږي کې مهنت مزدوري کوي خپل ضرورت پوره کوي او چې کله په دغه مهنت او مشقت کې دې ستړي شي نو د انسان د فطرت تقاضا ده چې دې به آرام وکړي او آرام لپاره ضروری ده چې ماحول وي چې کمزې کې شور شرابه وي او رڼا وي او هله ګل وي نو هلته خو آرام نه کیږي نو انسان د دې خبرې محتاج دی چې د لپاره یو فطري نظام وي یو فطري ماحول وي هغه ماحول کې چې دې آرام وکړي نو الله رب کائنات چې دې بیا شپه راولي وجعلنا الليل لباسا ما د شپه تاسو لپاره د لباس په شان جوړ کړی دی د وجعلنا نومکم سباتا تاسو لپاره د خوب ما د آرام شي جوړ کړی دی وجعلنا النهار معاشا او ورځ تاسو لپاره ما د معاش لپاره جوړ کړی دی نو الله رب کائنات چې کله ورځ تیر شي او شپه راشي نو ډېر ښکلی ماحول پیدا کی په قلا تیار کېدل شروع شي نو خلک او ټول مخلوقات ځان راغونډول شروع کی ځان راغونډي خلک خپل کورونو ته مارغان خپل ګونسلو ته او چنجي خپل سړو ته او هر یو مخلوق خپل مقام ته ځان رسول کوشش کوي رفته تیار کیږي تر دې پورې چې مسعودان شي ټپ تیار شي الله رب کائنات یو فطري ماحول خپل بندگانو ته او مخلوقاتو ته مهیا کی چې اوس تاسو عافیت سره آرام وکړي لتسكنوا فيه چې تاسو په دغه شپه کې سکون حاصل کړئ په ورځ کې چې کوم مهنت مشقت او مزدوریم کړی دا هلي ظلم کړی دی اوس تاسو ته ما یو فطري ماحول درکړه چې په دې کې تاسو آرام وکړئ سباني راتلونکي ورځ لپاره چې تاسو ځان تیار کړئ نو الله تبارک وتعالى چې یو فطري ماحول خپل بندگانو ته ورکړي نو د شپې او د ورځې د نظام د تګ او راتګ ورځ کې مهنت او مشقت کول او د شپې چې په آرام کول دا یو فطري نظام دی زموږ استاد معاشره زموږ استاد ژوند د فطرت نه خلاف روان دي الله رب کائنات چې کوم شپه د آرام لپاره مقرر کړی دی په دغه شپه کې زموږ منډې تړلې او مصروفیات او غب شپ او خنداګانی او داسې لغویات چې پاغي کې زموږ استاد هغه قیمتي لمحات هغه ځای کېږي لګیاوي او چې کله ورځ راشي سحر د مانځه وخت راشي نو بیا خوب غالب شي او هغه د الله عبادت نه محروم پاتې شو د الله تبارک وتعالى سره تعلق جوړول چې کوم موقع ده د الله جل شانه د غشتو چې کوم موقع ده د تهجد وخت او دغه شانتي د سحر مانځنه پس د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې زما د امت رزق دا د سحر وختي کې د سحر چې کوم وختي په دغه وخت زما د امت رزق هغه په دې سره چې د فراخي د رزق تقسیم وخوي
او هغه وخت چې زمونږ خلک هغه ودی دا د فطرت نه بغاوت دی د شپې نه وخت پورې یخ پاتې کېدل او سحر نه وخت پورې ود پاتې کېدل دا د فطرت نه بغاوت دی او هغه تجارت چې کوم نبی رسول الله مبارک فرمایي چې په سحر وخت کې برکت دی نو سحر وخت کې ود پاتې شو تر هغه الله یو له 200 بجو پورې هغه نه بعد چې کله کاروبار او تجارت او بازارونه او مارکیټونه کولو شي نو د برکت او ختمي نو بیا نه حسد راشي به برکتی راشي به خیری راشي نو چې کله هم تاریخ په دې باندې شاهد دی چې کله هم انسانانو بالخصوص مسلمانانو د الله رب کائنات د فطري نظام نه بغاوت کړي نو همیشه هغه تاوان او خسران او نقصان سره مخ دي کثرت به وي مال دولت به ډیر وي خو برکت بني نو لهدا الله تبارک وتعالى د دغه د قدرت کوم لوی علامت دی د الله تبارک وتعالى د ذات د معرفت هغه ذکر کوي هو الذي امدید چا چې جعل لكم الليل جوړ کړ تاسو د پاره شپه لتسكنوا فيه چې تاسو آرام کړئ پاږي کی والنهار مبصرا او روز روخانه ان في ذلك لآيات بشک پدې کې نخري لقوم يسمعون او قوم د پاره چې اوري سوق اوري او عمل پکې شپه د آرام د پاره حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د قول مطابق د شپې د مسوتن مازنه پس بغیر د عذر نه خندګانی غب شپ او له لعب عام خبر د پاره چې د خپل کېدل د مکروه دي ځکه دا وخت د آرام د پاره دی او فورا د کېدل او آرام کول پکاده چې سحر چې کوم عظیمه فریضه روانه ده هغه د پاره چې د مسلمان تر تازه شي خوب پوره کی او راپاسي او خپل سره د خپل اولاد سره د خپل بچو د عظیم فریضه د اداګۍ لپاره مسجد ته حاضر شي نو لهدا الله تبارک وتعالى د خپل د قدرت د نخي او د دلیل په تور باندې د شپې او د ورځې کوم نظام دی دا ذکر کړی چې مسلمانان دا ووري او د الله تبارک وتعالى د فطري نظام مطابق